حاجي صاحب د مهنګایي دور دی. انسان په ذهن کې راځي چې د صحابه کرامو هم وطنونه چلول، هغه هم ریاست چلاوی، بیا غټ ریاستونه. هغو دا مهنګایي څنګه کنټرولوله، د هغو معیشت څنګه چلیدی، هغو غریب ته څنګه شی ورساوی. موږ خو اورو یا یې د هلته دونې غربت ختم شو چې د زکات اخیستلو والا نه و. دا په چش ختم کړل، چش یې ورکړل، له کوم خوا پیداوار ورغل او دوی څنګه سره ترتیب کړ. اصل وجه دا ده چې هغې دا کوم چې ترسوي خلک دي دغسې انسانانو لکه دا موږ چې دغه یو پاسته یې مړۍ یې خوړله، د دغې نطفې جوړ و، دغې لارې نه دنیا ته راغلی، د دغه آدم په زویانو کې یو فرد و، خو دغه ځای او دا ځای سره یو چې څه غږېدل عملي طور یې هماغه کول، بله خوبي پکې نه وه چې څه ویل د هغې پیروي په خپله عمله کوله. یوه که کله انسان کول او پیل کې فرق رانشي، په کول او پیل کې فرق رانشي، مخلص وي، څه وایي هر شی جوړیږي، هغه خبره کوي، په هغې عمل هم کوي، نو بیا دا دنیا چلیدلی شي. څنګه چلیږي دنیا چلول؟ خو د انسان صرف هغه اسټرینګ پر ځای که موټر تا سره دی، موټر اسټرینګ در سره ده، خو که تا د ډریورۍ شرایط پوره کړي وو، د ډریورۍ شرایط در باندې پوره وو او دا کار سره مخلص وي، بیا دا موټر چلیږي که نه چلیږي؟ خو دا جاز هم چلیږي. تصویب نه جاز څوک چلی؟ د راکټان فضا ته څوک وړي؟ خو دا خو د نن دنیا انسان ده. دا صرف په خپل کار کې یو خو اپن ګوره دوه شیان دي. مالک کائنات په سوره نساء کې فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تاسو ته امر درکوي چې کار اهل کار ته حواله کړئ. کار چې کوم سړي باندې کار پرې هغه ته کار حواله کړي، دی باندې باس راځي چې دا اهل کار ته حواله کېدلو څه معنا؟ یعنی د پن مایره وي، هغه وایي د پن مایره خو سره یو بل صفت به ضروري وي. یو د پن مهارت چې دی په خپل کار پوه، یو له پن مهارت بعد ایماندار هم. ایماندار د ده د محنت او د ده د علم او د ده دانش او د کوشش دی کوي، سعی او کوشش کوي، د هغه مقصد د ده ذات نه وي، ذات نه قوم د انسان چې کوم شی مقصد وي. مسلمانانو مسران الله دې فضل وکړي چې کله حکومت سنبالوي یا یې غواړي یا یې ملاو شي نو هغه ذات ترجیح ورکوي. ذات خپله سرمایه ډېره وه، خپله ونډه غټوه، خپله ونډه غټوه، خپله ونډه غټوه، خپله ونډه چې تا همیشه غټوې نو بیا به ستا قوم ورسته رابلي غریب وي او مالداره به یې ورسته رابلي مالداره وي. اوس ته سر خلاصېږي او که تا دا خبره وکړله چې نه زما قوم که مالداره شو زه مالداره یم، زما ملک عزتمن شو زه عزتمن یم او ته عزتمن هم یې، دا په ټیک مجلس ده. که د قوم عزتمن شو ته عزتمن یې، که د ملک عزتمن و ته عزتمن یې، که د قوم مالداره و ملک دې مالداره ده، که د ملک مالداره و ته هم مالداره. اوس دې په خبره سره خلاصېږي. د یو دانشوره 200 کاله مخکې چا 300 کاله مخکې حل کړی چې یورپ ولې ترقي وکړله، وجه یې څه ده؟ هغه هم د آدم زویان دي، موږ هم د آدم زویان دي. او هغه ورته وایي ما ته په 2 لفظه کې خبره وکړه، زه د فلسفې په مجلسو نه پوهېږم. هغه ولې د یورپ چې کوم قیادت و سیاسي قیادت هغوی ذات ته ترجیح نه کړه، ور قوم ته ترجیح ورکړه. ملک او قوم سره مخلص شول ځکه یې ملک او قوم ترقي وکړه، ده ترقي ورسره وکړه. روډ جوړ شو د ده روډ ده، اسپتال صحیح شو د ده اسپتال ده، تعلیمي اداره صحیح شو د ده تعلیمي اداره ده. یعنی هر محکمه چې معیاري شوه د دغې محکمې کې دویم یو فرد ده. دغې وجې نه اصل کې مسلمانان وروڼو لنډه لار هره معامله کې لنډه لار غواړي او غواړي د ذات فایده. موږ ته له دغه راپېښه ده چې که زموږ مالداره خلک اوس زکات ورکړي، خدای چې فرض کړی ده، خیرات نه، تعاون نه، همدردیم نه، صرف زکات چې عرب فرض کړی ده. مالداره طبقه دا بار ته چې پیسې ایستلي دا راوغواړي خپل ملک ته دالته یې ولګوي او له دغو پیسو دا د خدای فریضه د مسکینانو ته ورکړي او د ځان مخلصه نه له قوم او له ملک سره مخلصه شي، نه به ناداري، نه به مسکیني، نه به بدحالي. 1,00,000 روپۍ 2,00,000 روپۍ په یو شي منظورې شي، 50 پکې لګېږي، 1.5 لک خلک زره یوسي، دا ملک بیا کامیابه کېدای شي. کارخانې والا دغه کوشش کوي له شو میړو سره میلاوي شي، شیان ګران شي او له عوامو روپۍ راټولې کړي. هغه روزانه کوي، هغه په روډو باندې ډبرې ماتوي او زه له هغې را بچاوم ځان دپاره او بیا ټیکسي اضافه کېږي، ملک خوارېږي، هغه بیرته غریب عوام ادا کوي.
مالدار به خپلې روپۍ جمع کوي پسې ډېروي یې د باندې یې باسي په ډالر یې بدلوي په بل پیسه یې بدلوي چې سر یې هم کم نه شي بیا بل ځای ځان دپاره جایدادونه جوړوي ما مخکې د ټول دی جایدادونه جوړ کړي پیسې هغه خدای ته د هغه یې په پټو هم خبر ده په ښکاره هم خبر ده 6 فوټه استکاک ما مخکې د ټول د 6 فوټه حصه ده په 6 فوټه اوس هم ودېږي کالیشان ځای لري هم 6 فوټه ماښام بیا چې کښېني 3 فوټه کوزه کې بیا چې ولاړ شي 1 فوټ د حصه ده دا 6 فوټه پادره کې هم ورته پیدا کېږي ده ته هم ډړۍ والا ته هم قوم له ځانه سر مخلصه ده له ذاته سر له خپلې ونډې سر مخلصه ده قوم دې له قومه سر مخلصه شي کم خلک چې قیادت په مخ اخیستی ده هغه دې تر ذات قوم له ترجیح ورکړي تر ذات دې ملک له ترجیح ورکړي دا زوال کمیږي دا خواري کمیږي تاسو یقین وکړئ دا ملک کې هر څه شته خو دا وځي کمې خواته دا په لاس کې د چا دي غریبه طبقه تاسو ویناسئ سالې ده سیند ته لاړ شئ پنجاب ته لاړ شئ دلته آس پاس بلوچستان علاقې ته لاړ شئ دلې وګوره غریبې طبقې حالات وګورئ د هغې څه حالت ده اوس دا خبره چې کله موږ کوو چې دا اوس دا صرف د عوامو دوکې دپاره کوو مخلصه جوړ شه څه چې په زبان کې عملي طور شروع کړه دا ځای او دا ځای سره یو کا معامله حل کېږي او په 3 کاله کې حل کېږي بیا به هغه دور راځي چې زکات به چاته ورکې که تا ځینې طوره سړی تیار که اسلام دې ورزده که بیا به هغه درته وایي چې ما ته یې مه راکوه بل ته یې ورکوه او که په اسلام نه و خبر بیا خو به خپله ونډه هغه هم غټوي چې مصر ته ګوري کسر خو به تر هغه ښه پسې لونی وي اصل یو خبره دا راځي یو بل چا یو بل سوال راځي یو چا نه سوال وسه چې دغه مسلمانانو د زوال وجه څه ده یوازې پاکستان نه د مسلمانانو د زوال وجه څه ده تعداد خو یې بیخي ډېر د ملکونه یې هم ډېر دي ورسته رابلې زوال د دنیا غلامان دي وجه څه ده نو هغې ورته کول او پیل کې فرق ده په کول کې چې کومه دعوه ورسره ده په پیل کې هغې ته مخلصه نه دي په پیل کې له ذاته سره ذات کې نو دي دا 2 شیان مال ډېر کا شاندار محل پیدا کا شاندار سواری پیدا کا او داس نور شان ویلي په کار نه دي هغه هم شانداره کړي او مخې ته یې وړي الله دې موږ ته هدایت وکړي له خپله ځانه راپېښه ده که موږ مخلصه سو دا کم چې غږېږو او په دی مخلصه سو دا کار رب مخې ته وړي خو موږ دروغ وایو که رښتیا ویایو او رښتیا عملي کو پسې دا زه تاسو ته لیکلي در کوم دا کار به مخې له ځي تاریخ ګواه ده قرآن په دا باندې ثبوت ورکوي چې زه ستاسو سره مدد کوم خو که ته مخلصه سوې زه دې تعاون کوم رزق ما سره ده ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله فرمایي که اهل کتابو په کتاب عمل کړی وای ما ورته ویلې هغه سې کړي وای یا نن چې کتاب راته وایي امت هغه وکړي نو الله ویل اسمان هم رزق ما په لاس کې د زیره نازلوم لنځ کې هم رزق ما په لاس کې د زیره شین کوم بیا به مالداره خلک دی وي خو مالداري چې په کوم شي کې رب راکوي موږ یې په هغه کې نه غواړو موږ یې په بل شي کې غواړو دا سپین مجلس ترونه راپېښه له ځانه ده ځان ګوره کله یو چا تال وکړي ساده مجلس دا په یاد له راست چې ته هوښیار یې که ستا رب څه به درته وایي که یو سړی مسلمان ته هوښیار یې که ستا رب دا عقل او پوه دانش چا درکړی دا ستا ذاتي ده که بل چا درکړی نو خدای په تر تا هغه درته وایي دا نومونه یې که او تی نه ورسره منې شي دغه شی نه کوم هغه درته وایي دا نومونه یې که بیا په هغه ورسره منې ښې بیا نه نو حالانکې په کلي کې یو هوښیار ته ورځي حال ځینې کې چې زه خو ګوبي ته مې اراده ده پلان چې ته مې بیج راوښی ښه بیج به چیري څنګه یې وکړم څنګه وکړم څنګه به کړي څنګه دا له بله حال کوې به یې کوې د ذمهدارۍ متعلق له یو چا داسې چال کوي چې په ذمهدارۍ باندې لږ ماهره وي تجربه یې وي د دکاندارۍ متعلق له هغه حال کوې د پرچو متعلق له یو چا حال کوي چې په دا لږ خبر وي د نوکرۍ متعلق له یو چا حال کوي چې په هغه لږ خبر وي خو له ربه سر چې هغه درته وایي دا نومونه یې وچلوه تر هغه ځان هوښیار ګڼې چې دغسې نه کوم دا زما د رواج خلاف ده یوه دا زما عقل نه مني دوه دا نن سبا نه چلیږي درې مالک ته دا خبره پکار ده چې یا زما د عقل خلاف ده یا زما د رواج خلاف ده یا نن سبا دا خلق نه مني که ته خدای د خلقو خالق ګڼې چې دنیا خالق الله ده د دنیا د انسانانو د عقل خالق الله ده بیا خو له هغه سره منل پکار دي چې له یو ماهر سره یو خبره مني هغه انسان وي هغه ماهر سې پیدا کړی له هغه سره یو منستا کار به مخې ته لاړ شي خدا جالت د انسان په سر کښې وتلی ده چې رب خو رب ګڼي تر ځان زورور هوښیار یې ګڼي په خوله یې عمل نه کوي الله دې راته هدایت وکړي دا بدبختي موږ ته له ځانه راپېښه